باب من طوعنا ابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود واذن بالناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتوني فهو خير له عند ربي وما يؤكل من الهدي وما يتصدق وقال عبد الله يقبل نافع. غرض الامام بخاري رحمه الله عليه السلام بس غرض هذا كما وها د هدي د پرون تاسو تمامي بیا راځي خبرې وکړئ کنه كم صار بيدي ذبحك محرم فحق لذبحك يا عمرك لا غير وقت ولا شيء او مسلمان فقير ولا شيء او مالدار ولا شيء ويتبوأنا في برابر كإبراهيم تمكان البيت لا متمحياك وتمخلص او قلنا له لا تشرك بي شيئا وتطهر بيتي للطائفين طائفين منصوبتي تباهر نراتلو کی طواف کونکی والقائمین یکم کسان و مکہ کی اسیدون کی والرکع السجود عام السلمان وأذن في الناس بالحج أوازك يأتوك رجالا سوف في أذرزي وعلى ضامر يأتوك على ضامر وتقو في إشارة لري مدال لري رجلازي نقصاوي النفس يأتون من كل فجر عميد لا سنكا نو ابراهيم عليه السلام به आवाज को सोचता ना बेटा आवाज का आवाज बदे जरा सोच खल तो जबल भी قبيس तो खल आवाज जरा दे حج ما आवाज الا حول ارواح الدورس ما ارواح حديث كتاب لبيك نجي كم روح لبيك ندي ويلي ابدا جاويلي دي بچا لبيك يوزل ويلي يوزل بدي او چې چاډیر ویلې د پار پات او باندې مو مکلف دی او متفق دی نو ورپسې دا اوس آیت پورا کا یاتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها دغه مناسبت شو فكلوا منها وأطعموا عيشا بسيط وما يأكلوا أغتقري من البدن وما يتصدقوا دي مناسبت نقول رستنى آيات دي مناسبت عبيد الله ويجي أخبرني نافع عن ابن عمر دام تعليم دي امام بخاري ترجمة الباب کی روڑی لا يؤكل من جزاء السويد اسے اختیار کرنا او داغي بدل چيلي ورګي نه بنه د اتفاق د نظر داغي نه مخبل نه ويوكل مما سوا ذلك دي ما سوا یاد موږ د کفاره داغي نه بنه او دا راکې چې دا کم جرمانه والا د نس غلطي شوی یو کم دم ورګي اينه وقال تعالى كلوا مخبل امر ويطعموا من المتعه الدم تتمتع دم القران او دم نجاد افراد طول نور كولش لو صار بسيشا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن جريج قال حدثنا عطاء قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول كنا ناكل من لحوم بدنا فوق ثلاث منا فرخص النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتصدقنا لحوم دا بدنا دريو دا قربانه صاحب دا قربه زمانه کې مانا کو دريو درجات بنا دا ولي هغه زمانه کې قحطو مطلب دا چې دوی درو درجات نه خوري نو ساکيږي چې غریبانه بیا وتفبل قال رخص لنا فقال كلوا وتزودوا الطخم وكيله واكلنا وتوزع قال حتى جئنا المدينه فقلنا تر مدینه پورې ځان له توخه کې وینا دا جمله نشته تاسو پیګه نو حاصل دا چې دا راګه د هدیه او دا دم د تمتع د قران و غیره ورلې بشي توخه کول بشي ذاصر بسيش وبه قال حدثنا خالد بن مخبر قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرو رضي الله تعالى عنها قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلى الحج حتى إذا دنونا من مكة وما لك ومكان حج لك عمره باشور حج دي أفجر الفجور كان لها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن موحد إذا طاف بالبيت أن يهل قالت عائشة فدخل عليه يوم النهر بلحم بقين فقلت ما هذا فقيل ذهب ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ورب بيانه مخوانا
هذا قربانية وشابسي. قال يحيى فذكرت هذا الحديث القاسي فقال ذكر بالحديث على وجهه باب الذبح قبل الحلق. ودلت يوم خبر ورج خبر الثاني. داختر قدوم بيرس سلور كارونا يو برامج جمري عقبيو وما ويلو كذا غيم ندور دخاتونا بستر دا زوال پوري مستون دي او دا زوال دا غروب پوري بیا مباحة او دا غروب لنفس مطلوبة تنزيهي دي وكبولا ويا مريضو اغر كراهية تبنشت دا قدوم بيرس صرف جمري عقبو دي شيطان چه وتوي او بوخا بس یو رامیش بیا ورپسې نحرو کی چې کم ذبحه ځان سره ثابت بوتلې دي یا پلار کې هغې اختیارات نه وو ما ویلو چې دې متمتع د قارن دپاره ذبحه واجبه ده او د مفرد دپاره مسنون بیا ورپسې حلق وکړي سر وخورئ یا قصر او بیا طواف زیارت دا لومبې چې کوم رمي د جمرې دا د دغې ورځې که په دغه ورځ فوت شو د شپې دې منفرد او بیا ورپسې نهر په دغه ورځ مسنون دي که نشي کولی سبع کولی شي بل ورځ بیا حلق دی حلق درېیم نمبر کې مسنون دی که حلق دې وروسته هم په نمبر باندې او طواف زیارت دا په دغه ورځ مسنون دی او که طواف زیارت دې وروسته که د اختر د درېیمې ورځې د غروبه پورې وروسته او که د اختر د ورځې د درېیمې ورځې د غروب نه پس کې بیا به دا خو دا څلور کاره عموما په دې ورځ کې مسنون زه درته یو ترتیب ښیمه یو ټکې درته ویم ترتیب به دله نه خطا کېږي ردحته څه مې وایي ری معنا رمي لومبې رمي شو نون معنا نحر یا ذبحه حی معنا حلق او دوی معنا طواف زیارت یاد لرئ شو معنا څه مې وایي درې معنا ردحه درې معنا رمي نون معنا نحر او ذبحه نحر په قرآنو کې ذبحه هم کولی شي او حی معنا حلق او دوی معنا طواف زیارت یاد لرئ په دې د ټولو ائمو اتفاق دی چې په دې څلورو کې ترتیب مسنون دی مسنونیت کې اختلاف نشته البته په لومبۍ درېو کې طواف زیارت به دې وباسو لومبۍ درېو رمي نحر حلق د دې د ترتیب سبب نه دی نو په نیز دا امام ابو حنیفه او د مالک صاحب ترتیب واجب طواف زیارت نه خیر دی مخکې وروسته کولی شي په لومبو درېو کې ترتیب واجب دی د امام صاحب او د مالک صاحب باندې او د امام شافعي احمد او صاحبینو باندې په لومبو درېو کې ترتیب مسنون دی واجب خبره ورسېده ما درته څه ووایي په دې څلورو کې ترتیب خو مسنون دی اختلاف پکې نشته لیکن طواف په وجوب کې به اختلاف دی لومبو درېو کې چا کې لومبو درېو کې رمي نحر حلق دی ولې د امام صاحب او د مالک ترتیب واجب طواف زیارت کې واجب نه دی عند الکل مخکې وروسته کولی شي او لومبو درېو کې د امام صاحب او د مالک صاحب باندې ترتیب واجب دی او د شافعي او د احمد او د صاحبینو باندې لومبو درېو کې مسنون دی دپاره د خلاف به څه شي که رمې وروسته کړه او حلق یې مخکې یا رمې یې وکړه ذبح یې مخکې کړه حلق یې مخکې کړه او ذبح یې وروسته کړه حلق یې مخکې کړه او ذبح یې وروسته نو په دې د امام صاحب او د مالک به دم لازم شي واجب د ترتیب چې په حد کې واجب ترک شي نو دم لازمي دا قانون په مانځه کې واجب ترک شي نو سجده سهو هغې کې دم او صاحبین او شافعي او احمد وینا دم نه لازمي اوس د هغوی دلایل هغه دي چې تاسو مخکې ویلي دي او ما یې وروسته به راشي چې افعل ولا حرج افعل ولا حرج او زموږ دلیل را روان دې کې ورته زه خپله ریم قایمه کوم لږ مخکې د ذبح قبل الحلق ګوره حلق خو مخکې د ذبح وروسته دی یاد لرې ده که نو
نو کمخ کی قصه څنګه بکیږي دا سوال پسې شه. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور بن سعد عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ونحبه قال حرج لا حرج. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن ربيع عن عطاء. نو دې کې سوې سوال وشو استاد مخشي لیکلي چې مالک د ابوي سره د مغرمانه د خبره کړې ده درسته ده مالک د امام صاحب سره سؤال شو ده نبي عليه السلام عمن حلق قبل ان يذبح ذبح نه ده کړو سره کو دا غي مثل قال لا حرج لا حرج دا چا دلیل شو الشافعي احمد صاحبه او حديث طور ده چا ده ابن عباس لیکن ما سره د ابن عباس یو بل اثر دی ګوري موقوف روایت دی مالک او دا امام ابو حنیفه او مصنف د ابن ابي شيبه کې ما ته وګوره من قدم او اخر شيئا من حجه فليحرق لذلك دما سمعوا ما ترى حديث ياتي من قدم او اخر شيئا من حجه فليحرق لذلك دما هذا ابن عباس دی ویلکه موقوف دی نو دا حکما مرفوع دی ځکه دا دم په عقل نه معلومیږي چې په دې شي دم دی او په دې شي نشته دا په عقل نه معلومیږي پرې نه معلومیږي ابن عباس هغه صحابي نه دی چې د اهلي کتابونو اخذ کوي حکما مرفوع او د دوی دلایل ډېر دي دا چې کوم ځای کې راځي د حضور پاک نه سوال وشو ما خو لا علامه نه ده کړې او سر مې او سیب ما خو لا دم نه دی کړی او سر ټولو کې وی لا حرج لا حرج نو ګوره هم د ابن عباس او د ابن عباس یاد وساته اوس زموږ علما څه جواب کوي د دې لا حرج نه یو جواب یې وی لا حرج په معنا د دې نه دی چې دم نشته ابن عباس دا روایت ته معلومیږي چې دم شته لا حرج په معنا د دې چې ګناه نشته لکه دا لومبې حج نو صحابو ته قرآن د پیغمبر مبارک سره لومبې حج د فرضیت نه پس نو پوره طریقې نه وي وایي نو لا حرج په معنا د نفي د اسم ګناه نشته دم جدا شي د ګناه جدا شي اولې وی په ابو داود کې یو روایت دی الفاظ یې داسې دي لا حرج انما الحرج على من لا حرج پسې یو لفظ دی په ابو داود انما الحرج على من حرج په هغه چا اقتطع دم امرئ مسلم اذا مسلمان اقتطع عرض رجل مسلم مسلمان عزت وقت لا حرج الا على من حرج نشته مگر په هغه چا دی اقتطع في روايه افترض فرض پرې کولو ته عرض رجل مسلم وهو ظالم بل عزت والے دې ظالم وګوره پته ولګېده چې د حرج پیغمبر په خپل بیان وکړي چې ګناه ده دا لومبې حد دی دوی نه غلطۍ کېدې نو ګناه نشته او د ابن عباس د روایت ته معلومیږي فلیحرق لذلک دما چې دم نشته دم جدا شي دی ګناه جدا انور شاه کشمیري څه وایي هغه وایي دا لومبې حج او دې کې په دم هم نه ځکه لا پوره احکامات نه وایي اوس به زده کوي اوس به په دم وي ځکه اوس احکامات ټول نادر دي نو دا لا حرج دغه سره تعلق لري چا سره دا دغه سره تعلق لري چې دا کم حج د پیغمبر روبیو دي د لا پوره طریقه نه معلوم پوره طریقه نه معلوم د دغه کار خصوصیت نورو زده کوي اوس دا نشي وایي چې ماته طریقه نه معلوم کتابونه ډک دي کلیات زده لیکن مولانا صاحب زما خپل رایه دا ده چې صاحبانو د شافعي او د احمد دا خبر ماته درنه لوجوه یو خدا چې په دې کې احادیث مرفوع دي صریحا او د ابن عباس دا مرفوع حکومت دی نو د مرفوع صریح او د مرفوع حکم تعارض راشي مباغله ترتیب نمبر 2 دا چې
حديث ابن عباس ما عندك وشافعي إمام أبو حنيفة ومالك مطلق عمل لشكوى غير سدي من قدم أو أخر شيئا من حجه رغل شيئا لم يحكم ما يجي إلى سواء في زيارة مكة كان باقي دمشق أنا في باقي قدم تصل أو متقدم من قدم أو أخر شيئا من حجه ومتقدم شيئا من أعمال حج سواء في زيارة مكة كان باقي دمشق نظر देखिए और खबर आपको तमाम पल आ रहे हैं नाश्ते ना कोई पता तो फट जाते हैं तो इसके बाद अपन मसला कर और हम को आवे दे मान बुखारी और मुताबिहीन तो कब इंसान तकदीम और ताखीर रहा तो बात है हम तमाम पल आ रहे हैं خلق ما في فيك جالك تقديم وتاخير بارك او حقوق النظام وكان هذا الجوشوا خير دي وجايش فاجتمع الدم في الموضع ثم فقهاء فتوى المذهب والكيف وشاف الدم فوال أو ده سبب ما تبلغ صاحبين مسلك قولا تبقى كلام بارك صاحبين إمام سبيو من الجداش غير كصاحبين الفقهاء متابعين بيودي في القرآن أو بالذات إذا حديث أثر ذي عباس أو أجر كحكمات مرفوضة وصراحة مرفوضة والتأويل أذكى أو بل شيئا من حجه بعضهم عمل متخل لازم له نتاسي فقطونا ورقة فتور نتاسي ورقة وكرورة ورقة جامع كرستو قدام ورقة وكجانا داغل تكذي فراش ويقول كذا فكيف جاتا موعدا زمان كذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال حرج قال حلفت قبل ان اذبح قال حرج لا حرج إذا ما قبل هذا وما هذا لو معلومين كذا في غفار مبارك ترتيب وتقول الترتيب بيننا وبين تقول قولك إذا في مخير استطاع طبعا بديارة نقول مخير يعني اختلاف قال حلفت قبل ان اذبح ذيك اختلاف قال حرج ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج وقال عبد الرحيم لا تعرفني من البخاري الرازي عن ابن حسين عبد الله بن حسين اخبرني عطاء انه قال على القاسم لا تعرف الإمام البخاري قال ابن حسين عن عطاء بن حسين وقال عفان لا تعرف ورام عن وهيب قال ابن حسين عن سعيد بن جبان بن عباس وقال بكر قال وداوي قال عفان لا تعرف عن حكيس بن سعد او عباد بن منصور على طاعة جابر عن ابن عباس ولا جابر توصل بسيط وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعد ما امسيت فقال حاجه فقال لا هذا بديك باختلاف تقول شيء بحلقت قبل ان انحر قال لا حرج وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفتح فقال حاجتنا الكريم ما في حاجات يعني نيات تحت حق لا نقول حتى ولا رد كان نيات نعم بما لا تقول لبيك بذلك يا اله النبي خبر قضيه لك بين هذا نيات بعدين قال يحتاج راجع فطب بالبيت والاستغفار ثم قراتين وراجع وقدت من نساء بني قيس القوم لما سرر على فلذة اذا بقي سرر على السفر ثم اهللت للحج نقول ليس صاحب الهديان وقال وذلك بحاجة فسخ كعمري كانوا تفسير نبيل أو بدي فتوى كل خلق هذا عمر دخل فسخ عمر ببيع وجهه دام متمتع بعمر يعني ذكر عمر تذا خبر قال إنا كنت كتاب الله ومؤخذ الله الكتاب لأنه يأمرنا بالتمام سر وهكذا يقدم الحج والعمرة لله يعني فيو إحرام يوجد تمتع وإن نأخذ بسنة الثم فإن الثم لم يحل حتى بلغ الحد محله يعني في أمر في إحرام التمتع وما تاسو تفسير بربري باب من لقد رأسه عند الإحرام وحلقا شابسي إحرام فوقت تركي أغا تلبيد جهة دارو أغي دارو سبعنا أغي دار فعنا لكي يصبغي لكي يجريك ناسا بل سار ويختف وريكينا
خير دا كل شيء زوصل وحلق دا رستقى أغا وصلنا والبسيشة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن نافع عن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها وأنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الناس حلوا بعمرة ولم تهل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أهل حتى أنهر. بس نضيع فقاطر هدي دا نشم خير أو بالمعنى تلبيت كلي ها. باب الحلق والتقصير عند الإحلال. حلق والتقصير يا سادة ملاسم يكلا دا دريك أروكي رمي أو نحر أو نبيع بحلق طواف الديارة نمخي وكل يقول طواف الديارة مخي كي أو حلق رستو كي فرماني ومسلوب ذلك طواف الديارة رستو حلق أفضل بنسبة التقصير رابع جدريد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاونا أو تقصير مقولش ويا دساتا تقصير بكالك تقصير بقولي ألك إذا سر دا ويختون دا قوتي دا بندو مركت استا دا سر ويخت دا قوتي دا بند نواردي تقصير نشكل إذا قوتي دا بند دا ويختو واردي تقصير نشكل تقصير بألك إذا قوتي دا بند دا ويختو غرفي كتو كم از كم دا قوتي دا بندو مركت يا وشفا بس دا حلقة وتقصير के مقدار در رأس بسوم مشابين سيبوي अगर कदवा व्यक्त बने कदवा व्यक्त कट कम काफी दरे व्यक्त ने कट कम काफी शाबी से और मालिक और अहमद बीना तकुल सर हल किया तقصير और दमुद इमाम से बनी दरो बिदर सर हल और तقصير काफी और बाकी इख्तिलाफ है कि मसला रास या दे دمود اسمه مزدوران جن دلیلا عمال ये सऊदी तकार दे दिली ती उमरो ला राजी टाक ورته دی ور ټکونه بدوه دې بدل ولې وی دا ټول خلک نه کوي انډونیشیا او ملیشیا والا شاو افیل ما غیر ټک بدوه درې وخته الکه ته خدای په مازه په هغه په مسله ولې زونه نو غاټ سره کی بریښ او ما مې کړی دا الکه سره په دې کې چې ما ټکونه وای أرديته وجدوا بيختيو ذي نتوبل ذي أقول أنا جاهز لا غلط عمل زمان بنين ربع درا أصلا خير سلورم يسجدناك ماذا قلت إذا ما تنقل أو سلورم يسخرين يمشي باغبيا مكروه هذه سلورم بعد خلق بيو حد سلورم أخرين نبغى أخرى كسلورم أخرين نبغى كسلورم نبغى كباقي هذا شيء مقام لا مكروه هذه مستمر نجوري अगर के काम किफायत तो शो वो मस्तर जोड़े तारो खाया कद्वे मामला के ब्याह पैसे चार रहा है कद्रे माँ के ब्याह पे चार रहा है तसलोरा माँ के ब्याह पे ना रहे चार रहा है इसका पर लगा कम सड़े के गा दगावी दा गंजी विदा सबत हुए अस्लाम कोसा नो आवा में तो चार रहा है तब पे चार रहा है وبه قال حدثنا ابو اليمان قال انبانا شعيب بن ابي حمزه قال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجته وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال انبانا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله صمت كم حسب في المحلقين ويرحمك والبصر يرحم المقصرين رسول الله بارك به وفرمائها قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمقصرين وقال ليس حدثنا وقال ليس حدثنا كن رحم الله المحلقين مرة ومرتين قال وقال عبيد الله حدثنا نافع قال ورمك والمقصرين وإذا راجح رواية وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قال والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين
المحلقين قالوا والمقصرين قالها ثلاثا قال وللمقصرين. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جبير بن اسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من اصحابه وقصر بعضهم. وبعد القصر خير جواز يشتاق بهتر حلق دي. وبه قال حدثنا ابو عاصم بن جريج حسن بن مسلم عن طاووس بن عباس رضي الله تعالى عنه عن معاويه قال قصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم. وانت وجدت حلق راغي ودلت قصر راغي او مش غشي دوي فغشي مولا تصر وخت کټ کړل دا په بل موقع کې دا قصر ته چې کوم راغلی دی دا په عمره القضاء کې راغلی دی وګورئ دا په کوم ځای کې راغلی دی عمره القضاء کې لو صرف بسيط باب تفسير المتمتع بعد العمره. وبه قال حدثنا بلکې عمره القضاء کې نه راغلی دی تیر وته دا چې پیغمبر مبارک مکه فتح کړه ځکه حضرت معاویه سره د فتح د مکې په کال مسلمان شو او د جیرانین کوم عمره کړې ده کوم نه جیرانین آی کې کړې تفسیر د متمتع بعد العمره او اقا او سړی عمرې نه فارغ شي حل او افضل دی او تقصیر او کماول دا جائز دی. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه ومر اصحابه ويتوب بالبيت وبالصفا والمروه ثم يحل وينقض ويقصر. باب زيارة يوم النحر. طواف زيارة وتولي ذكر بيت الله ملاقات او طواف افاظه وتوي بدوا سره افاظه واپس کېدل د عرفات مینا نه واپس وځي بس د دې ټیم کم دی اختر پرواز انوار خاتون پس د دې ټیم شو د اختر د درې مروه د غروب بهتر خدا د چې د درې سیدونه د مخ کې او د اختر په نو بیرو دی لیکن دا افضل دی که دا مخ کې شي رستو شي پروا نه ټیم استری اختر د پیروزی د طلوع د شمس نواخلا در د درې مروه د غروب طواف زیارت. نو که چرته دا نور کارونه دي نه کړي نو په احرام کې کولای شي او که چرته دا ذبح دې وکړل او حلق دې وکړل ګڼلې جامې دې واغوستې نو په هغې کې کولای شي. وروسته سعی شته که نه او که چا ما مخکې ویلي وو چې کوم قارن او مفرد د طواف قدوم نه پس سعی کړي دا سعی اتصال ہے او که الته سعی نه کړی یا متمتع نو بیا دلته سعی ورپسې خدا بیا د ساتي سړی داسې وخت کې په هغه اختر درې مروه باندې طواف کړه لږ وخت باندې نو چې څلور چکرې د نیمې نه زیاتې کوی طواف کنه د غروب نه مخکې نو که دا باقي د غروب نه پس هم شي پروا نه یا که کل طواف د غروب نه مخکې کې او سعی د غروب نه پس هم شي په درې مروه دا نو پروا نشته او اکثره یې سره طواف به د غروب نه او که اکثره یې د غروب نه مخکې نه کړه نو بیا به یې کوي فرض دی دا طواف زیارت په دم په واسطه او که د ښځې حیض راغی او په درې ورځې پورې پاکه نه شوه څلورمې پنځمې شپږمې ته حیض ورسېد نو اب یې کوي فرض دی چې پاکه شي او په هغې دم نشته ځکه حیض د الله د طرف نه دا اوس ورپسې شته. وقال ابو زبير عائشة بن عباس رضي الله عنهما اخر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة الى لي ويذكرون ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما زيارة رستقل شبي پوري وطبيعات دې راځي یو ډول پاک شپې ته نه رستو پیغمبر مبارک کو چې څنګه جمره عقبه او وښتا نو فورا بیا ذبح وکړي سره یو په دقه روز راغی او طواف زیارت دې کو د شپې واپس دا مینا ته رسول جواب دا چې اخره د تاخیر امر یې کړی دی خپله نه امر ته نسبت صحابو ته ویلي که څوک یې د شپې پرې کولی شي اخره امر د تاخیر یې کړی دی صحابه کرامو ته ورپسې شه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت ايام منا وقال انا يزور ملاقات د بیت الله به کوم دا ذهن کې واچوي د شپې به راغی طواف نفلي به کوم يزور طواف نفلي وقال ابو نعيم حدثنا سفيان بن الله عن ابي بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه طاف طوافا واحدا ثم ينزل ثم ياتي منا يعني يوم النهر ورفعه عبد الرزاق قال طاف طوافا واحدا طواف يوم طواف يوم وچکرې طواف مرادني خنه دوتنا یو طواف کافي بیا به قبله مراد مناتا بیانی بیوم النهر
رب قال حدثنا عبيد الله شابسي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليس عن جابر بن ابي الاعرج قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها قال حجتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النهر فحدثنا طواف زيارة تمام. افاظه وتوي ولي وافاظه واپس کېدو ته ودا چې د مینا ورفات نه واپس کېږي. فحاضر صفيه بارات منها ما يريد الرجل من اهله تجميع راده. فقلت ما يا رسول الله انها حائل. فقال حابستنا هي بندون کې وي موږ د حضور پاک دا خیالو یا هي طواف زیارت نه دي. طواف زیارت خو فرض دی رکن دی. اوس چې دا د خیر نه پاک شي طواف زیارت نه موږ په باندې دا یوازې په نشو پرې خاو مته به ساریو د خیر نه پاک شي طواف زیارت وکړي. قال يا رسول الله افادت يوم النهر ويوم النهر طواف زیارت کړی دی مناسبت نه ماشي دا د ورځې په کې سپین کول ويقول قال اخرجوا له طواف وداع يوم الطواف دی هغه سره سای نشته واجب دی افاقی د پر اهل مکه نه افاقی اطرافونه چې راغلي لیکن کله خذ حائض شغات فقط شو ختم شو دم کې نشته. ويستر عن القاسم وعروة والاسود عن عائشه افادت صفيه في يوم النحر ويوم النحر تاخر قلوبير الطواف زيارت کړي ورپسې شه باب اذا رمى بعد ما امسى حلق يا حلق قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا. فذي كما تفصيل للتوضيح وقت مطلق وذي ناسيا او جاهلا حكم راوړ شابه. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي هاني بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتاخير فقال هذا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن كرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النهر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح فقال اذبح ولا حرج قال رميت بعد ان امسيت فقال لا حرج. باب الفتي على الدابة عند الجمرة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن عيسى بن طلحة. دې سره سړي چې په حق کې کوم امام دی عالم دی باندې پتا بودريګو خلکو ته مسلو جواب دی او کته وی چې حدیث کې مراغلي امام په کتاب العلم کې ویلي دی بیا ما اذا تجعلوا ظهور دوابكم منابر نو هغه عام به ضرورت نشي دا ضرورت دوی جواب مې کړو یا هغه جلوس طويله دي دا خو معمولین ودی دا څور پسې شه. عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في حجة الوداع فجعل يسأله فقال رجل لم اشعر فهلكت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال لم اشعر فنهرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا الزهري عن عيسى بن طلحة ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم حدثه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النهر فقام اليه رجل فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا شابه زينو زكا معنا وشو ذا كان فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا حلقت قبل ان انحر نحرت قبل ان ارمي واشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج قال هن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء قال افعل ولا حرج. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن سالم بن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر الزهري. باب الخطبة ايام من عالم لا فقاعد خلق خطبه وای ایام چې خلق چل دی او که په عام خلق ته نشي ویلي نو بیا په خپل خیمو کې خلق ته تقریر وکړه او چل ورته وخایا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بزير بن غزوان قال حدثنا عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النهر فقال يا ايها الناس اي يوم هذا قال يوم حرام فقال فاي بلد هذا قالوا بلد حرام ذو حرام درست براکی دا سیزونو در باندې حرام دي. قال فاي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمتي فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة قال بني عمرو قال سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعض تابعهم عن عمرو. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة محمد بن سيرين قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر
چې د عرفات خو د مینا ورځ ده نو د مناسبت د باب څه شو نو دی صرف دې راوړو چې تعارض نشته ايام د مینا کې کړی او عرفات کې کړی دی. عن ابي بكر رجل افضل في نفسه من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر فقال تدرون اي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظن انه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النهر؟ قلنا بلى قال اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظن انه سيسميه بغير اسمه قال اليس في الحجه؟ قلنا بلى ذا الحجه؟ قلنا بلى قال اي بدر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظن انه سيسميه بغير اسمه قال ليس بالبلده الحرام؟ قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم أشهد فليبلغ الشاهد الغائب فمبلغ أو عن سام ولا ترجعوا بل كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم محمد بن زيد عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنا أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله قال فإن هذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام. قال تدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأولادكم وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغازي أخبرنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم من الجمرات في الحجة التي حج بهذا وهذا يوم الحج الأكبر. قبل ما يقول حج أكبر تو يوم النحر ده حج أكبر سبحان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل ودع الناس فقال هذه حجة الوداع باب هل يبيد أصحاب السقاية وغيرهم بمكة. د پیغمبر اخیری حج داسې ده لکه چې رخصت دی او بلې ویلي خلکو ته څه فرمایلي چې لعلي لا احج خذوا عني مناسککم لعلي لا احج بعد عامي هذا شابه بمكة لا يمينا. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون. اوس ګوره د مینا شپه مسنونه ده او پنځ د احمد او د شافعي ګورې واجبه ده لیکن په دې د ټول علماء اتفاق دی که څوک د شپې طواف زیارت ته راغی شپې دلته تېره شوه خیر یا که څوک د زمزم خدمت کوي یا یو سړي ته عذر پېښ شو په مکه کې مینا ته تللی نه شي نو خیر دی هغه ته مستثنا. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد هم مراد هغه څوک چې عذر یې ونه یا هغه څوک چې طواف زیارت ته راشي ورشي او شپه پې تېره شي. قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبيد الله النافع عن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني ابن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني عبيد الله النافع عن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علينا قال وحدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثني ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان العباس استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي يمين من اجل شقائه د زمزم خدمت د دې بهار او خلکو باندې زمزم سیلاب کو پر او باسو نگرانی د دې قوم بعد نه لرو شابه. تابع ابو اسامه وقد بن خالد وابو دمرة باب رمي الجمار وقال جمار ستوي جمع د جمرتون اکانی ته وجه ته وشته اچ کومونه غي تم جمرا وای دا کاغه وشته دي اوس واره مولانا سي تاسو ته ما ویلو کو بیا ده دا اختر پړو به ورو دا یو خدای چې دا په جنې کې رمي د جمرې واجب ده پړو به ورو ځان له واجب ده دوی ځان له درې ځان دویم دا چې پړو به ورو د صرف عام جمرې عقبه ولي او په دویم او په درېم او په څلورم د سوګي تاریخي هم بیا په درېم او درېم سری پړو به ورو د رمي جمرې عقبه ټیم سری ما ویلو د طلوع د شمس تواخ تر د زوال پورې مستحب دی او د زوال نه تر د غروب پورې مباح او د غروب نه پس تر بل سار د خطو پورې فجر پورې مکروه دي خو تدبیه او که بوډه او بوډه معذور او غیره ده بیا په دویم ورځ تیمې سره په دویم ورځ بیا د زوال نه پس تر د غروب پورې مستحب او د غروب نه پس تر د طلوع د فجر پورې مباح او په درېم همدغسې زوال نه پس تر د غروب پورې مستحب دی او د غروب نه تر د طلوع د فجر پورې مباح او په دویم او درېم په درې واړه جمرات دا اوله چې کوم مسجد خیف ته او مینا ته لومړی ده او وکړه بیا حسنا او بیا جمرې
بل د تماویل بیا وایم روپیا جمره کولی نو بهتره دا ده چې داسې ولي چې مینا ښي طرف ته راشي او بیت الله کس طرف ته راشي او د هر طرف نه ویشتل دې څه ګناه پکې دا بهتره خو چې ولې نو بیا به لږ غاړې ته شي نو دعا بس نهونه د قبلې ته بیا دویمه وله بیا لږ غاړې ته شه قبلې ته مخکې دعا او جمرې عقبې پسې دعا نشته لومبۍ ورځ صرف هغه د دعا نشته په دویمه درېیمه هغې پسې دعا نشته او دا به ښي طرف ته مینا کې ګس طرف ته بیت الله مستحب نو هر طرف نه ویشتلی شي اووه کاڼي به هر یو جدا ولې اووه واړه د مونږ ور وویشتل دا یو شی اوس که اووه واړه دې پرېښودل دم به ورکړي او که څلور دې وویشتل او درې پاتې شو نو دا هر کاڼي بیا صدقه ده د دریو کاڼو درې صدقې شوې خو چې دوه دې وویشتل یا درې کم د نیمې نه نو بیا به پوره دم تاسو پوه شوې صدقه څه ته وایي صدقه هغه نصف سا غنم اوړه یا اورپشې کجورې او وریجې سا کوم صدقه یې خلاصه شوه خبره نوره مې د جمار وقال جابر رضي الله عنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر الظهر ورمى بعد ذلك بعد الزوال. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا بشر عن عمرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى الاتمام قال اذا رمى الامام كفر به. فأعدت عليه المسجد قال نن سبا خلکو هر شي ته پورې خندا جوړه کړې بعضې خلک ځان سره غټ کاڼي یوسي او ملګري کې نورې ماله ویډیو کوه نو په هغې ولي او دلته خلک پورې خاندي چې دا چا او بعضې خلک داسې ویشتل کوي لکه د کرکټ پشي او بعضې یو بوډا ویډیو هغې د هغه تاویږي هلکه دا سخت جوړه کړې دا سنتو پورې ته خندا کوې اب شیطان نه سره پړل دا ابراهیم او اسماعیل علیه السلام دغه د شیطان متشکل شوی او هغه د ذبح نه منع کول نه هغه په کانو وشتري هغه یاد تازه کړ نو څوک نخري کوي په خدای ته ډېر خفه شو لکه د سنتو د پیغمبر استهزاء کوه هغه پورې خندا کوه او د عبادت پورې ټوکې ټکالې کول دا ډېر لوی جرم دی کفر ته خبره ته دا ویډیو دله جوړه کړې او سبا خلک خاندي دا پورې یو بوډا دی هغه ولي تاویږي پکې ولي بل سره غټ کاڼي دي په هغې څوک کنځل کوي دا هلکه تاسو مونځ کې به دا چلو کوي یو سنت عمل دی او یو شعائر الله نشي یو شعائر دی هغې پورې استهزاء او هغې پورې ټوکې کول دا خو جرم دی ګورې بلکې کفر ته خبره رسېږي زموږ خلک ډېر خامخا دي هر شي نه نخره جوړه کړې او د ټیک ټاک لپاره یې ظلم شروع کړی چې زما ټیک ټاک مخکې وچلېږي او ما د پیسې په ډېره زیات دا اوس ورپسې شته باب رمي الجمار من بطن الوادي وبه قال بطن د وادي نه اوس خو بطن نشته پخوا بطن د وادي موږ هم چې تلو نو یو برجې وه ټوله دنیا به هغه ویشتله اوس حکومت غټ دیوال جوړ هغې کې به خلک مړه کېدل او لارې مختص کړي شپږ چته دي شپږ چته نو د بعضې خیمو نه یو رومي چت ته لاره کړه د بعضو نه دویم ته ستا خپل اختیار نشته هغې جالونه تړلي او پوره شي ختم کړی وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان الاعمش عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله رضي الله عنه من بطن الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان الناس يرمونها من فوقها فقال فقال والذي لا اله غير هذا مقام الذي اذا ذكر فتن في سوره البقره من هذه سوره البقره تخصيصيه غير لا مشتمل باحكامات الحج. وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش بهذا باب رمي الجمار بسبع حسيات ذكر ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كاني بكم ذي مزدلفه پشپا بد مزدلفه نه راوه هلته ډېر کاڼي هلته جسمه کارګاو کارې پټې کاڼو کارخانه ده او نن سبا حکومت ډېر اسانه کړې ده دا د کلش کاڼي نه دي
دې په دې ټریلر یې تاړو دي بس خلک دا غي نه ځان لراوه ورپسې ځان. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن حكم وابن عيينة عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه انتهى الى الجنة الكبرى جعل البيت کبرا متوای عقبه مت کبرا کټ دلته شیطان په غټ شکل متشکل شي یو بوډا په شکل او دا وستا د ځوان په شکل او دا اولا هغه شیطان د رکوټي په شکل. جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بالسبع قبل طرف نمولي پرواني دا وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة باب من رمى جمرة العقبة وجعل البيت عن يساره. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا كما إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرأى في الجمرة الكبرى بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة باب يكبر مع كل حصيات. الله أكبر دا وسره وای دا الله تعظیم ته اشاره تا شیطان استا د دروانه کړه الله البيت دروي شي نه ورپسې قال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مسدد بن عبد الواحد قال حدثنا مشو قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها هغه سورة التي تذكر فيها وایا سورة البقرة مو دا خو بیا د بیره خبره ما کړې ده ویل شي ها امت به وګړه ده ها. والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي تذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك إبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حال بالشجر اعتادها فرمى بسبع حصيات يكبر من كل حصاد ثم قال منها هنا والذي لا إله إلا غيره قام الذي انزلت عليه سورة البقرة. سورة البقرة مطلب ابتغى دي سورة إذا بقرة ذكر خدا تذكروا بكي ممتاز ٹھیک مناسبت وبراد خان شابه يعني باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف عقبه پس وقوف نشتا او دي وقوف دو پس با لدقس طرف تاشي جرشنا مواشي دعاشتا. قال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا رمى جمرتين يقوم مستقبل ويسير فخلق بنرمنا ولين تبنو دريگي بيارش جوڑيگي لك أخواب شيء فخلق بنرمنا شيء. وبه قال حدثني عثمان بن شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس بن سفيان سالم بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسرى فيقوم مستقبل القبلة فيقوم كبيرا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسرى ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم كبيرا ثم يمري جمرة ذات العقبة من بدن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى. الناس مرتكون دعاء دفارها. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني يحيى عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة بعد كل حصاة بعد رمي كل حصاة ثم يتقدم فيسر فيقوم مستقبل القبلة قياما كبيرا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسر ويقوم مستقبل القبلة قياما كبيرا فيدعو ويرفع يديه ثم يمري الجمرة ذات العقبة من بدن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. باب الدعاء عند الجمرتين. مخکې سره مخکې وایي چې جمرتين ولې نو قبلې ته مخ دویم کې څه وایي چې دا قبلې ته مخ کول صرف د لومبۍ او د دویمې نه درېمې نه او دلته څه وایي بل ته وایي چې لاسونه به پکې پورته کوې په دې دعا کې پوهېږې او دلته څه وایي دعا چې دا لاسونه پورته کول دا د اصطلاح دپاره نه وي بلکې د دعا دپاره. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس بن زهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطير الوقوف ثم ياتي جمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات الشمال مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم ياتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. باب الطيب بعد الإنجاب. عثمان راسه يرمي د جمرې عقبې وکړي او ذبح دې وکړه او حلق دې وکړه هر شی حلال بغیر د خطر
الخير خوشبو الصحة أو خذل بناور جرم دا چه طواف زیارتو کی بیا بی بی لور او کچر د خذل ورری د طواف زیارت نماز کی دم پاور تاسو پیږي او که حلق دینی کړي او خذل ورری نو بیا ما ارسال ویلاله بدانا ډېر خلک دې کې خطا کوي جرم یو کی او راشي ذبح وشي نو دې راستر یې نه خړې او په خذ ورغلو دوه دا مشيو په خذ یو په خطاب نه بلکې څه بدانا اوخ باندې یا وایي دا یو بوډا موضوعانو ما ماته وی چې ما خدا چلو मैं बस उस बराबर चल के तब यो खला ले او या ابوها या ابوها ما یو خذ باندې په بسو کې یاره مې کم از کم په دیر 15,000 ریال باندې وکړي پس پات په جناش نو ځاړې سره وخت دې خندل او ځاړې چل دې نه او کسر دې اخره ډېر خلک سر اخره دا وایي ما نه خوشبو حلاله شو سر په خورونو په کټ کول حلال نه لري جامې نو راشه جما باندې بیا به دم ورکړي چې جما ده ان طواف زیارت چوکي اوس چې څه خو په ډډو اخر تاسو سره کرد یې پروتو پراته ما دا مسله بیانول د حج د مخکې خلکو ته دا مسلې بیانول چې نه غلطي ونشي هم ګورې د طواف زیارت د مخکې جما مکه ورستو یو سړی وي ته خو چې راغلی خزانه سره ما جما نه ما یې ولې وی خدای مې مطالبه وکړه چې عمره ته وکړم ما چې جما ما te vede patleta con di paliticati. Patleta che da paliticati. Ma processa. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان افضل اهل زمانه انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه يقول سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين اهرم ولحله حين حلال عبد الرحمن بن قاسم رضي او دي افضل اهل زمانه هذا په زمانه کې لوي سره ان مسابه قاسم ابن عبد الرحمن بن بكر یو د فقهاء سبعو د مدینه او امدح بالزمانه افضل يقول سمعت عائشه ترورها بتويبت ما خوشبوي وقال له حضور الفرق في دوار رسول حين احرم اراده الاحرام واحرام لا مصدر وري احرم اراده ولحله حين احل قبل ان يتوب لا سنه اخبار الفضيل لا سنه ولا قول او ټیک تکا چې سر اخري او طواف زیارت یې نه کړی خوشبو وغیرہ سے استعمال ولې باب طواف الوداع بس والبلاء